مسلم لیگ نون اور پیپل پارټي یو بل ډیر عجیبه بل پاس کړی چې پاغه تفصیلا خبره کو خو پرون عمر ایوب او د عمران خان چې کم لیګل ټیم دی یا د عمران خان چې کم سیاسي ملګری دی هغه عمران خان سره په جیل کې ملاقات کولو د پاره تلی وو چې هغه ملاقات د پاره نه دی پرې خودل شوی او هغه نه هم یو عجیبه ډیمانډ شوی دی چې پاغه هم تفصیلا خبره کو او علي امین ګنداپور نه علاوه عمر ایوب هم په دې باندې ډیر غټ بیان جاری کړی دی چې څه بیان جاری کړی در سره هم شریکوم بل اډیالا جیل کې پرون د امریکای د سفارتخانه څخه کسانو اډیالا جیل تلو چې داغي حواله سره مخالفین وایي چې د عمران خان د رهایی د پرتلو یا عمران خان سره ملاقات د پرتلو نو د امریکای د سفارتخانه کسان اډیالا جیل ته ولې تلو داغي تفصیل در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ټول نه پهله خو په عمران خان باندې خبره کو چې پرون عمران خان سره چې کوم خپل کسانو ملاقات کولو په اډیالا جیل کې نو اډیالا جیل کې عمران خان سره خپل کسان ملاقات د پاره نه دی پرې خودل شوی او هغه نه یو عجیبه ډیمانډ شوی دی پرون د عمران خان ټیم اجازهتنامې باوجود هم کپتان سره ملاقات ته نه دی پرې خودل شوی عمر ایوب ته ویل شوی چې تاسو مونږه ملاقات له ترغی نه پریدو چې ترسو تاسو مونږ ته ګارانټي نه وی راکړی تاسو مونږ له لیکل نه وی راکړی چې تاسو به عمران خان سره د نن جیل کې سیاسي خبرې نه کوي نو ګوره خو سیاسي لیډر دی چې هغه سره سیاسي خبرې نه کوي نو هغه سره به څه خبرې کوي هغه سره خو ملاقات هم د سیاسي حال چال د پاره کیږي او چې مطلب بیا دې حواله سره عمر ایوب چې کم دغه هم یو بیان جاری کړی دی عمر ایوب ویلي دی میډیا حواله سره او که زه د چا نوم اخلم نو بیا میډیا ډیره زیاته یریږي میډیا ته وایي دا پیغام ورکوم چې یریږئ ما ملک سره کلک ودرېږئ د ملک په سر باندې غیرت وکئ د ملک په سر باندې تاسو بیانات جاری کړئ دا نه چې تاسو د چا هوا نوم د لزا اخلم نو تاسو بیا هغه نوم نه شایع کوئ جی بل مسلم لیگ نون اور پیپل پارټي پرون یو بل پاس کړی دی چې سکیورټي فورسز هر سړی ځان سره 3 میاشتو پورې ساتلی شي که مطلب چا د پاره څه خطر وي چې په دې بل باندې مخالفین تنقید هم کوي کوس یو کس ته هغه خپل ځان سکیورټي فورسز ته حواله کړي نو 3 میاشتو پورې دغه کس سکیورټي فورسز ځان سره ساتلی شي اوس که یو کس سره مطلب دا فکر چې زه به اغوا شم دا ټول لینډ چې کوم دی حکومت ځان دپاره سموي دی وایي که چېرې د موږ حکومت ځي نو موږ به خپل ځان سکیورټي فورسز ته حواله کوو نو څوک به مو اغوا کوي نه لکه څنګه چې د پی ټي آی کسان اغوا کېږي د پی ټي آی کسان پته نه لګي چې کوم خوا لاړ شي بل چې کوم سفارتخانې د امریکا د سفارتخانې کوم عمران خان سره په جیل کې ملاقات شوی که نه په هغې خبره کوو غیر ملکي سفارتخانې کسان چې کوم هغوی اډیالا جیل ته تللي دي نو اوس مخالفین وایي چې دا په امریکا کې چې کوم 60 کسان و خط لیکلی چې عمران خان سره په جیل کې څه سلوک کېږي د هغې حوالې سره نو څه هغه 60 کسانو خط وایي کار کړی دی نو ځکه دغه سفارتخانې کسان اډیالا جیل ته تللي خو دې کې هېڅ قسم حقیقت نشته دا په یو بل کیس کې دغه د سفارتخانې کسان اډیالا جیل ته تللي دي یو بل فارن کیس و د عمران خان حوالې سره نه بلکې نور هم په اډیالا جیل کې صرف عمران خان خو قید نه نور هم د دنیا قیدیان دي کېدای شي د هغې حوالې سره تللي وي جي بل حکومت چې کوم دی 27 ته آئیني ترمیم کول غواړي او دغه ترمیم کې دی ملیټري کوډ قیام راوستل غواړي چې دی وایي چې موږ به دننه کمرو کې فیصلې کوو او چې چا له سزا ورکوو نو ورکوو به نو اوس حکومت 27 آئینی ترمیم کول غواړي دې حوالې سره د عمران خان وکیل سلمان اکرم راجا ویلي دي چې د دې خلاف مونږ عوام ته وځو او د دې خلاف مونږ مکمل احتجاج کوو چې دوی دغه 27 آئینی ترمیم ونه کړي جي او په دغه 27 آئینی ترمیم کې صرف دغه ملیټري کوډ نه نور به هم دی سره ډېر غټ چینجز کول غواړي جي نو دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام